ستا دو کور دی ګوره یا ساتې دو کور دی ستا یو د دنیا کور دی یو ستا کور د آخرت دی اصل کور د انسان د پاره دا د آخرت دی مولانا عبدالحق رحمت الله علیه اکوړه خټک د جامع حقانی بانی هغه چې کم دی عجیبه خبره لیکلې ده وایي کله چې ما د جامع حقانی بنیاد کې ښوده دلته کې یو کرنل په دې علاقه کې هغه راغی ما ته وی تا دلته د مدرسې بنیاد کې ښود ما او هندوستان او پاکستان په خپل منځ کې تقسیم شول او د هغې نه وروسته چې کوم دی هندوستان ته تلل مشکل دي زه به دلته کې چې کوم دی مدرسه قیموم او بیا جامع حقانی څوک چې تللی د دې نه شاته هلته بازار کې ماجر بازار ورته وایي هغې کې وړوکې غونته جومات دی هغې کې ابتدا د مدرسې کې ایښوده کرنل صاحب وی زما تنخوا به انشاءالله زه نیمه ساتم نیمه تنخوا به کور کې بچو له ورکوم نیمه تنخوا به راوړم مدرسې له به ورکوم شیخ صاحب ډېر وخت پس ورته وی ډېر وخت یې نیمه تنخوا ورکړه اوس دا تنخوا ټوله خپلو بچو له وړه ځکه اوس معاونین د مدرسې سره دا ډېر شو خلک تعاون ډېر زیات کوي هغه ورته شیخ صاحب ما د آخرت د کوره ولې محرومه کې ما سوچ کړی دی د سوچ نه وروسته چې کوم دی ما دا خبره ذهن طرف ته ورکوزه کړې ده او دا فیصله مې کړې ده چې ستا یوازې د دنیا کور خو نه دی یو کور د دنیا یو کور د آخرت دی ما بیا سوچ کړی دی چې اصل کور د آخرت دی دې کې زه یو میلمه یم هغه زما دایمي کور دی زه به د دنیا هغه تنخوا نیمه دې کور ته پرېږدم نیمه به یې د آخرت کور ته لېږم نن که په مدرسه کې زما نیمه تنخوا ته نه قبلې زما د آخرت کور بربادیږي زما باندې رحم وکړه زما تنخوا د خپلې مدرسې لپاره قبلوه نه یو ستاسو دا کور دی یو ستا د آخرت کور دی مسلمانه دې طرف سوچ کوه تا د هغې بچي لاسو ته کتل چې یو ډګري خو حاصله کړه زما دې بچي نن کومه ډګري کور ته راوړه ته چې تا له کومه ډګري راوړه انشاءالله پرې به تا له آخرت کې هلته پیسې ګټي یو د دنیا پیسې دي یو د آخرت پیسې دي موږ وکتل خلک مختلفو ملکونو له هلته مسافریانې کوي څوک کور ته پیسې راولېږي هغې ته ډالر وایي څوک کور ته پیسې راولېږي هغې ته درهم وایي څوک کور ته پیسې راولېږي هغې ته دینار وایي څوک پیسې راولېږي هغې ته ریال وایي زمونږ د ملک جدا کرنسي ده څنګه چې د هر یو ملک جدا جدا کرنسیاني یو د دنیا کرنسي ده چې دغه ریال ډالر دی دغه پاکستاني روپۍ دی او درهم دی یو د آخرت کرنسي ده هغې ته نیکي ویلی شي نیک اعمال ورته ویلی شي او ته په دې خبره باندې هم خپ وایي چې د دنیا کرنسي ستا سره نه دکاندار سودا نه درکوي د دنیا کرنسي ستا سره نه ده تا په ګاډي کې کلنډر نه اوچتوي د دنیا کرنسي ستا سره نشته ستا بدن چې کوم دی نو لباس نه مومي ستا خېټه خوراک نه مومي د دنیا کرنسي ستا سره نه وه ستا خپې چې کوم دی نو پیسار نه مومي ستا په سر د پاسه چت چې کوم دی نو دا نشي قایمېدی همدغه شان مسلمانه سوچ کوه قیامت یو کولاو میدان دی هلته که ته چت غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده هلته که ته خوراک غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده هلته که ته اوبه غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده هلته که لباس غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده هغه د الله رسول فرمایلی هغه نور به د یو میل په مقدار باندې راښکتی راوي د حدیث وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس ونه کو یا رسول الله میل تر ځمکې رغبې ته وې که میل خو عربۍ کې سلای ته ومئ خلک پې سترګې تورئ دا نور د یو میل په مقدار ښکته که ته په دغه ورځ باندې د نور نه ځان بچ کول غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده که ته د نبي علیه الصلاة والسلام شفاعت په هغه ورځ باندې غواړې کوم ورځ چې تمام انبیا به د شفاعت نه انکار وکړي یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا امت لپاره به سفارش کوي که ته سفارش غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده د نبي علیه الصلاة والسلام د حوض کوثر اوبه څښل غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده پل صراط باندې په اسانۍ پورې وتل غواړې د آخرت کرنسي به ځان سره وړې د رب دیدار هلته غواړې د آخرت کرنسي لازمي ده د آخرت کرنسي سرې هغې ته موږ دنیا کې نیکۍ وایو اوس دې بچي نن الحمدلله د دې جهان کرنسي که تاله درنه د آخرت کرنسیانې خو یې درړې ټوله الحمدلله نیکۍ درړې او کرنسیانې نن څومره درړې د الله رسول فرمایلی دي چې په یو یو حرف باندې لس لس نیکۍ د قرآن کریم الله ورکوي او بیا د الله رسول فرمایل زدانم الف لام میم یو حرف دی الف جدا حرف لام جدا حرف میم جدا حرف دا ماشوم استاد تناسا دته بچي الف
دبی الف وی غلط تی وی الف دبی الف وی با بس دبی با وی غلط تی وی سبا بیا دا ماشوم نه لس پیری استاد ورته واړولا د لاړیو 50 پیته پیری ال تواړولا د کور قید راغست سبا ویران استاد اوري سبا بیا 15 منټه د وخت راغلی ری او بیا یو مرګری ته وایا هغه ورته زر زر زوت کو استاد بری وای الف با تا ثا د ماشوم ال تک ولس 15 پیری واړولا بیا د استاد مخ کې واړولا دا یو الف دا پسونو پیری ویل ری نن خوش قسمتی را هغه والدینو دا د چا والدینو ته چې نن هغه سند میلاو شو د چا والدینو ته نن هغه ډیګری میلاو شو ستا یو بچی چې کم دی په زرګونو پیری یو حرف اړولی دی نن په دغه خوشحالۍ نن په دغه ډیګری باندې خوشحالي او که فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون نن یې نیکۍ درړې نن تا له هغه بچي لاستی کوو خو انشاءالله اندازه به تا ته هله ولګي چې ستا را دوه سترګې دا پټې شوې پر میک او سپیکر باندې ستا د مرګ آواز وشو هلته به تا ته پته ولګي زمارې بچي نن څه ګټلي دي او الحمدلله د دغه علماو پته به درته هم ولګي چې زما خو دی استاذ ته غصه راتله زما خو دا استاذ بلې شو ما دی استاد خو زما د بچي زندگی خرابه کړې ده زما د بچي زندگی برباد کړې ده ما په خپله باندې سودا راوړې ده زما بچی وی ما به ټلیفون که بچی له چوټي ورکوي چوټي نشته سبق قضا کیږي زما له بدن کې به وینه ښکته بره لاړه ما دشمن مې دا استاد ما به ټلیفون وکړو نن غم خالی له بچی له چوټي ورکا د چوټي نه ورکړې ما له جواب را کړی زما د سر دشمنو دا استاد چې زما بچی له 4-5 کاله خراب کړی دي ما د سر باندې پورس د بچی لاس ته قتل دیو ډیګری نه ورکړې زما د سر دشمنو نن ما ته پته ولګیرا اے استاد زما لوی خیر خوای مال دی اخرت سم کړه دی بچی په سر باندې په الله قسم کته است پته ولګره نن دی بچو منګ له سو غټل نن دی بچو منګ له کور له کم سرمایه راوړه زمونږ عقلونه محدود دي ګوره زمونږ عقلونه کمزوري دي داسې محدود دي منګه ماشوم ته خوشحالي کو کله چې ماشوم پیدا شي د پلار ته د توې چې الګا دا ماشوم پیدا شو تلاړې ډسېره وکړي لاړې خلکو لري زیری ورکول لاړې تاج کم دې ساورې سبق خیراتونه دې کول خلک راتلوي مبارک شه ته خوشاله وي کېناستې نه وي میلمانه راځي تا ټوله ورځ داسې په ولاړه د خلکو سره په لاس میله وهلو باندې تېره کړه دا ولې وایي زوی مې شوی دی زوی دې شوی دی نو څه چلو شو اوس ځوانۍ کې ما سبا ورځې به راګیره سپینه شي سر کې به سپین یخته ولګي غاخونه و زما وخیږي زما را مضبوطې مټې را و کمزوري شي زما را ضعیف بچی به لوشي بیا به زه ناست یم تسبیح باړم جومات ګوټ کې به ناست یم دا بچی به چې کوم دی راځي ماله به خوراک راوړي زه هغې ورځې ته خوشحالېږم مسلمانه دغې ورځې ته مه خوشحالېږه هېڅ پته د دغې ورځې نه لګي دا بچی ستا لپاره سرمایه نن ده دی نن چې کوم دی نو ستا بچی دی سبا ورځې چې کله دی بلوغت ته ور ورسېد د خپل عمل نامه کولاو شه د مونځ کوي د په عمل نامه کې لیکي د سبق وایي د عمل نامې ته ځي نن ستا بچی دی چې د عمل نامه بند ده تا قرآن ته کېنولی و د ماشوم باندې تا چې کوم دی مشقت برداشت کړی تا خپله سودا د دکان نه راوړې ده تا میلمه خپله رخصت کړی دی تا ساوري له خپله شوتله واښه راوړی دی تا غنم او جوار په خپله سنبال کړي پټیر خپله سنبال کړی دی تا تکلیف تیر کړی ماشوم دی ولېږه مدرسې ته ماشوم ته استاد وایي بچي وایي بسم الله الرحمن الرحیم ستا نه پیدا ماشوم بچی په هغه معصومو شونډو باندې وایي شروع کوم په نوم د هغې ذات باندې چې رحمان او رحیم دی الله رحمت په جوش کې راشي دا والدین معاف کړي دا استاد معاف کړي دا ماشوم معاف کړي ته یې په یو بسم الله باندې معاف کړی دا بچی دی نن سرمایه ده د الف لام میم نه دی ماشوم بچی قرآن شروع کړو من الجنة والناس ته ورورسو د خپل عمل نامه خو بنده وه یو په بسم الله باندې بخلی وې نن یې تاله څومره نیکۍ در وګټلې دغه سرمایې ته لږ په خپله باندې سوچ وکړه دا بچی دی نن ګورې بچی دی دا راولی چا دې خبرې ته سوچ نه کړی دی وایي اصل زندګي د بچی خو زما لپاره دویمه ده خو خیر دی د اول زندګۍ نه هم لږ کار علم ورکشاپ ته یې لیږم ماښام له 200 روپۍ راوړي سبزي خو به د بهر د پیو پیسې خو به د بهر یا دکان کې د ځان سره کېنوم
کله ګاګ ډیر شي سودا خو ورکولی شي که نه د یو مزدور پیسې خو ماله بچت کولی شي یا ګاډه مې اغوستې راغوستې کلنډرې باندې لېږو منګه کله کله دې ماشوم ته دغه اسره وکړه او لویه سرمایه دا ماشوم په دې وړوکوالي کې و دې ماشوم چې نن څه ګټل هغه موږ د خپلو لاسو نه وبایلل او موږ وایو زه بالغ بشي زه هر ځای را خبره کومه دا نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې رسول الله مبارک ته یو نوجوان راغی زمونږ د دینی مدرسې طلباو ته پته ده دیوان حماسه کې بالکل اخر کې چې کوم دی نو د اشعار راوړی شوي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو نوجوان راغی دې پورې خبره کوم چې د دې ماشوم اوله زندگی اصل وګڼه د دویمې زندگی هېڅ پته نه لګي موږ پر خپلو سترګو باندې وکتو چې کله پلار کټ ته پرېوځي او بچی نوجوان شي او واده ورله وکړي بیا یې مور پلار هلته پرېښوري دی دې په بله باندې تلی هغې ورځې څه پته لګي تر هغې ولې انتظار کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته یو نوجوان راغی یا رسول الله دې دپاره راغلی یم کور کې مې یو بوډا پلار پروت دی زما مال ته پروت دی زه مال ګټم او دا پلار یې خوري ملاس دی تک نه کوي سپین ږیری دی ضعیفه دی یا رسول الله تا پسې راغلی یم شکایت کوم داسې بچي هم شته ګورې ښه موږ هغې ورځې ته خوشحالېږو د الله بنده اوس ستا بچی دی عملنامه یې بنده ده نیک اعمال پې وکړه ستا عملنامه ډکېږي رسول الله مبارک ویل راوله پلار دی پلار ته وایي پلار رسول الله مبارک دی غواړي پلار پوه شي چې را بچی ما نبی علیه الصلوۃ والسلام د څه لپاره بیایي ځکه زما او زما د بچي په خپل منځ کې شر پرې خبره باندې وشو چې را بچی ما ته وایي ته زما مال ته پروت او زما مال خوري پرې پلار شاته ورپسې دی دا پلار شاعر دی را بچی مخکې را پلار ورپسې دی د پلار ته ډېر سوری ودرېده ډېر زیات خفه شو په دې زړه کې چې رسول الله مبارک ته به بطور مجرم اوس ورځم ودرېږم به او دا زما د بچي چې ما څومره تکالیف د دې بچي دپاره برداشت کړي او دی به ما رسول الله مبارک ته بطور مجرم ودرئ ډېر زیات خفه شو غریب شاعر دی بچي پسې خو روان دی خو پر یې زړه زړه کې اشعار وایي په خوله باندې نه وایي پر یې زړه زړه کې اشعار وایي درمن اشعار داسې درمن اشعار د رسول الله مبارک چې د صبر یو لویه مجسمه وه د سترګو نه اوښې وبیولې روان دی شاته او اشعارو خلاصه راده چې بچیا ته زما هغه بچی نه یي چې ته پیدا شې ما خوشحالي وکړه چې ورځ به راشي دا بچی به ما له دمه راکوي بچیا ته زما هغه بچی نه یي زه به تلم پردې مزدوریانې به مې کولې د ورځې او ټوله ورځ به ستړی ستومانه ما به تا له رزق ګټو ما به تا له جامه ګټله ما به ستا عزت چې کوم دی نه غوښته بچی رابلم ما به خیر دی د ورځې به ستړی شم د شپې به کټ ته پرېوځم دمه به وکړم سهار به بیا دمه راپاسم بچی چې رابلم تا به د شپې ژړل ستا په غږ درد ستا په جسم باندې تبه بچی هغه مرض به په تا نه هغه مرض به په ما باندې و تا به ژړل تکلیف په ما ته و تا به ژړل زړه به زما چاوده ما به ته په هغې کې راچوت کړې او ما به قلارولې د ورځې مې تا له مزدوري کړې ده د شپې لګیا یم تا له چې کوم دی هغه تا قلاروم او تا ګرځوم داسې خو په دې تمه باندې را کار کومه چې خیر دی د ورځې مې مزدوري کړې ده خیر دی د شپې به ستړې ستومانۍ برداشت کم دا بچی به غلی کم قلار به کم خو زه خیر دی دا شپې او دا ورځې به الله یو ورځ تېرې کړي او ورځ به زما د بچي مټې مضبوطې شي او ما ته وایي پلاره تا شپې هم زما لپاره شوګیر کړې وې تا ورځې هم زما لپاره ستومانیانې برداشت کړې وې خیر دی اوس ته دمه وکړه او زه به ګټم او په دغې تمه باندې به سهار بیا ته ستړی وې ټوله شپه به دې ژړلې او ته به وده شوې زه به ستومانه ما به شوګیرې کړې وې زه به لاړم بیا مزدورۍ له بیا به رالم چې خیر دمه به وکړم یوه شپه مې شوګیر کړې ده بچیه تا ته به بیا تکلیف و زه په دغه تمه باندې لګیا ومه ما خپله زندګي ستا لپاره خاورې کړه نن بچیه زما په زندګۍ باندې الله ما ته هغه ورځ وښوه ما وکتل ستا مټو کې طاقت راغی زما مټې سویې شوې زما دماغ کمزورې شو ستا دماغو کې قوت راغی زما پنډۍ کمزورې شوې ستا پنډو کې قوت راغی زما ملا برداشت نشي کولی ستا ملا مضبوطه شوه زیاده کمې ورځې چې په انتظار هم هغه ورځ نن راله خو بچیا تا زما دغه شوګیرو سیله ماله دا راکړه ډېر یو لوی هستۍ ته مې مخکې ودرې او شرمنده کوې مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شکایت وکړه
چې زما پلار زما مال ته پروت دی زما مال خوري زه ستا مال نه خورم ما ته بل څوک وخیره چا مال وخورم خو زه خیر دی زما به ګیله نه وه زما به ګیله نه وه ما ته به پلار نه وې ما ته به بچي او ګاونډي ویلی و ما ته به یو ګاونډي ویلی و ځکه د کم نوجوان په ګاونډ کې چې یو زوی په بوډا پروت دی هغه نوجوان غیرت او ځواني دا خبره نه برداشت کوي چې زما په ګاونډ کې یو زوی بوډا پروت دی خورا ساک ورکوي زه تا خو ما ته یو ښه ګاونډي ومونوي ګیله پلار بیانوي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پلار زوی راورسېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی یا رسول الله نوجوان خو پلار راوسته خو فیصله وروسته کا دغه پلار نه اشعار واورا دې زړه کې اشعار ویلو ډېر درمن اشعار دي ډېر درمن اشعار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې راله وی او هغه مشر ته وی مشره پرې لار دې اشعار وی و یا رسول الله وی می وی اشعار راته وای وی تا ته چا وی یا رسول الله وی ما ته رب وی جبرائیل علیہ السلام راغلو هغه یا رسول الله هغه اشعار خو زماره جوی لوم نه راغلی ما خو پس رسل کې هغه ویلو زماره خلیل هم نه راغلی نه هغه اشعار تا ته رب وی د جبرائیل په واسطه سره الله هر ټیم زمون پتاوان ایمان مضبوطی چې تر الله رسول هغه اشعار وی د الله رسول د سترګونه اوخه وی دی درمن اشعار وی د بچی نه ګیله کوله رسول الله مبارک د بچی گریوان ولیو تسه زما پلار زما مال تبروت زما مال خوري اذهب انت ومالک لیابیکا زتسو کې اوستا مال سوکته ته هم درې پلار اوستا معلوم چې کم دینو درې پلار نه هغه بچی ته وس انتظار مکوا اس پته نه لګی دا بچی به مشر شي او دغه بچی به مالا ګټي او سبا آرام چې کم دینو کوما پرې تم باندې زندگی م بسر کوا او سپته لګي د دې مخ کې چې کم دینو ربطا والی دا بچی نن ستا بچی لري ګره نن ستا بچی لري نن تعالی هغه سګټي چې دا طالب یو ستنشي ګټلې ورسته خوده خپل عمل نامه کولا ودا بیا پلار ته وای کور می در لجوړ کا گاډه می در لواغس نور رانه سواړې و زما خپل کړه مرا بچی نن بچی نن الحمدلله پرې خوشحالي وکي نن دې ټول مال پرې رب کائنات شکر ادا کی چې تاسو لري علاقه کې الله تعالی تاسو لري راسي دینی درسګا درکړي را او داسې استاد درکړي لري داسې استاد درکړي لري زکاله کله پوری خاندم زیم قاری سے کله کله میرے ذهن ته سکون ناراضی ستاره خانقاه تراشه ما ته سرور میلاوشي سرور ما ته میلاوشي دا یو بزرګ استی دا بلا مبالغه زم تاسو مدرسو کې وګرځي او در خپل مالی دا مدرسه وګورئ دریو د تربیت ته وګورئ درې ماشومان په ست طریقې سره تربیت کوي دا ماشوم چې کوم مال مخیره مدرسې طالب علم راشه نورانی چهره عزت تاسو کوم زم د اکرام قاری صاحب شاګرد خولای زبردست بلې دا الله تعالی شکریا چې کوم دینو ادا کوي نن د ماشومانو کور ته هغه ډیګری دروړه چې ان شاء الله هغه ډیګری به د مرګ نورسته په کار باندې راځي هغه ډیګری د قران دا ډیګری دا دومره غیرت کتاب او دومره غیرت ډیګری دا چې دنیا کې عزت درکې خدا د مرګ نورسته هم داسې نه پریدي ګورې ښا دا الله رسول فرمایي هم د قبر کې دا قران انسان د سر ته ودرېږي نکیر منکر راشي انسان نه تپوس کوي دا قران وایي نږدې مرزي نظم دوست یو ناشنا علاقې تر غلې استاسو نه یره محسوسې نږدې مرزي نکیر منکر د اغه زینه په سوال باندې مجبوره کې درې تاسو نه هغه کې په مخ باندې سي اوم دا غیرت کتاب ډیګری چې چاو مغسرا دا غیرت کتاب میدان محشر کې مستاسري تر هغه وخت پورې در سره تر سو پورې چې جنت ته نه داخل کړي زمون سوچ راځي د ماشوم نن سو غټل دینن تعالی در رب رضا وغټلا دینن تعالی هغه سو غټل چې هغه تا دا غونډه دنیا ولګي تعالی نشي غټلې غره نظر له هغه سرمایه چې کم دینو دا وغټلا خبره ما دی پور راغستې وا چې د مسلمان د پاره قران استکول انتهایی لازمي دي ځکه دنیا کې موږ دوه قسم خلق وکتل یو هغه چې خپل نفس ور پسیری یو هغه چې د رب ادبا ور پسیری د رب ادبا چې تکي وستاد ران دا سن لګي رب په سبا ناراضي کی او رب په سبا ناراضي کی الله دا اول نه تر اخره پورې د قران کې ولیکل چې زه په سبا ناراضي کیږم او زه په سبا ناراضي کیږم الله دې قران کې مکمل د خپل رضا هغه اشیاء ذکر کړي د خپل ناراضګي اشیاء ذکر کړي ځکه قران کا تاسو ګورئ دا
دو قسمه سیزونو کې را مشتمل دی. یو قرآن کې اوامر دي دا الله تعالی حکمونه دي. کله تعالی د مونځ حکم کوي، کله د حج حکم کوي، کله د زکات حکم کوي، کله د روزې حکم کوي. تمام اوامر. بل طرف ته تاسو ګورئ منهیات دي. منهیات الله کله تعالی دروغ نه منې کوي، کله د غیبت نه منې کوي، کله د چغلۍ نه منې کوي. بهر کې ساده ژبه کې واورئ قرآن په دو مضامینو مشتمل دی. بعضې کارونه د کولو دي او بعضې کارونه د پرېښودو دي. هغه کارونه چې د کولي دا د رب د رضا کارونه دي، کم کارونه چې د پرېښودو دي ځکه الله تا د حکم کې پرېږدوه، ځکه دا د رب د ناراضګۍ سبب چې دی نو دا ګرځي. کم یو انسان چې قرآن د اول نه تر اخره پورې وي د ته خپله پته ولګي چې رب په څه راضي کي او رب په څه ناراضه کي. د مسلمان دپاره قرآن زده کول دا انتهایی اهم دي، انتهایی اهم، انتهایی لازم. ځکه یو انسان دی د تر بهر ملک نه یو خط راغی، رور یا تره ورته خط راولېږه او ده را خط راواغسته، دې لپاره یو قیمتي غونته کې کپړه وکته او هغې کې هغه بند که دا د عطر پې له پاسه لګوي. دا د کافر ګولې به مخکې خلکو جامو کې اېښودې، دا د کافر ګولې دې پکې کېښودې او یو ځای کې دې داسې خفیا ایښودې د جمعې په ورځ یې راله ښکلوئ. هلکه ولې را خط ښکلی؟ دا مې د رور دی، دا مې د پلار دی، دا مې د بچي د لاس خط راغلی دی. صحیح درته پکې لیکلی یاره خدای شتی کتلی خو مې نه دی، پته خو راته نه لګي. هغه انسان ته تاسو بیوقوفه وایي چې تا ته دې بچي کوم میسیج او پیغام را لېږلی دی، ستا نه څه مطالبه کوي، تا ته څه حکم کوي، دا خط پړاو کا. ته وایې پلې زه پوهېږم نه، زما تعلیم نشته. لاړ شه ستا علاقه کې به یو تعلیم یافته ایجوکیټډ کس هغه پسې خلک ویسي. پخوا به خلکو خطونه ګرځول لرې لرې، بل کلي ته به یې وړل. یاره ته وګوره زما دې بچي دې کې څه لیکلي، مکمل دې هغه ته غوږ دی، د هغه نه زده کړي چې صحیح لیکلی په هغې باندې ته عمل وکړې. که یو انسان داسې نه کوي چې خیر دی هر څه چې یې لیکلی خو زما د بچي خط ته ډېر راته ګران دی، دا به زه ښکلوم دلته به ږدم، دا به سر او تندې پورې نسم. مونږ دا انسان بیوقوفه دی. انسان تا ته د رب کائنات ته طرفه یو میسیج راغلی دی، ته لاړې تا کمپنۍ ته ورالېږ، تا یې ما ته یو فریزر پکار دی، یو فریج پکار دی، ما ته چې کوم دی یو واشنګ مشین پکار دی، ما ته نور داسې مشینري پکار ده، مشینري هم درکې هغې کې تا دننه وکتل یو کاغذ دی هغې کې دننه یو وړوکې کتابچه پرته ده. داسې شی دی. زه خو کاپي نه علم، زه خو کتاب نه علم، زما خو صرف فریج پکار دی. هغه وایي دا د دې سره سره کمپنۍ جوړې او لیږي، د دې نه بغیر فریج نه لیږي، ځکه دې کې طریقه استعمال ښوولی، طریقه استعمال چې دا د انسان وګوري د اول نه تر اخره پورې چې دا مشین به روانې څنګه، دا به په څومره بجلۍ باندې چلی، چې بند کې کم ځای کې چې کم دی نو دا بګ دی، دا به د دې د لاندې نه به څه سګ دی، دا په څه طریقې سره استعمالې، دا مکمل کته د دې طریقې استعمال مطابق دا مشین استعمالې دی به پایداري. کنه دویم ورځ باندې به په کباړي باندې خرڅېږ، کباړي بیا پلک را ګرځولی یا ټوکړې ټوکړې کړی ګودام کې یا کور کې ماشومان ټوکړې ټوکړې کې پړي پکې اچوي لارو کوڅو کې راکاږي. دا یو څه دپاره مشینرۍ دپاره یو کتابچه اوس هلکه فریزر قیمتي دی او که انسان قیمتي دی. د دې فریزر تنبه ماته شوه بله میلاویږي، د دې انسان نه را لاس کټ که راسي لاس به ورته بل ولګی، د دې فریزر د دې چې کوم دی نو بل څه پرزه خرابه شوه شل به تا ته میلاو شي، په ارزان قیمت په میلاو شي. د دې انسان نه د یو سترګې نظر لاړ، یو سترګې نظر لاړ او ته دنیا کې اعلان وکړه. هلکه وایي دا غونډه دنیا چې د چا په کم ځای باندې قبضه د کورونه دي او ځمکې دي دا ټول مال راکړي او خلک وایي چې دا ستا شو، او ته یو ډاکټر ته چې دا غونډه دنیا تاله در کوم زما دې سترګې ته نظر راواچوه. راو بچئ پته ولګېده چې ستا د سترګې را نظر د دې قیمت غونډه دنیا هم نشي ادا کولی. دا انسان دومره قیمتي دی نه چې هلته معمولي مشینري ته کتاب ګورې ورې څه پکې لیکلي دي، هغه مشینرۍ مطابق مشینري د کتابچې مطابق ته استعمالېږي. که ته خپله تعلیم یافته نه ته ګاونډي پسې ځغلی یا چېرته سکول ته وځغلی، استاد صاحب ما ته لږ وګوره ما مشین اخیستی دی، دې کې څه وایي په څه طریقې سره یې هغه چې کوم دی نو چلومه. همدغه شان مسلمان ستا د جسم دا مشینري خو انتهایي قیمتي ده، الله خپل قدرت په لاسونو تیار کړی ده. بعضې مونږ وایي دا چین اصلي دی دومره پایدار نه دی، دا جاپانی دی پایدار دی، دا ټول د انسان په لاسونو باندې تیار دی. الله د انسان د خپل قدرت په لاسونو تیار کړی دی چې رب کائنات د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړه څومره قیمتي وګرځېد.
حضرت نوح علیہ السلام رب ته سوال وکړي ربا خلق چې نور ایمان نه راوړي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای پر اسمه باندې کافرینو نه یو قسم مپریدا یو سیدون کې مپریدا الله د قوم د نوح علیہ السلام تباہ کا هلاک مفسرین عجیب خبر لیکلی دا حضرت نوح علیہ السلام تعالی فرمایل وستا قوم خو می هلاک وستا کنډولی جوړوا کنډولی جوړ کړل زبردست سیرا پور کې سره کا مزیداری برابر کړل کله چې تیار شول الله تو فرمایل یو لوړ کټ کا دا کنډولی په ماتی کا ماتی کړل خپله الله ته فرمایي تاسو کې نوح علیہ السلام ولې خپای ویرا ډیر می بيزان کړهولو ډیر می بيزان کړهولو په خپل لاس می جوړ کړو یو ځای بل ځای نه خاور راوړی دا بیا سره کړی دا تارته ماته کما مات کړ الله فرمایي نوح علیہ السلام ز پر انسانم دې خپه کېم دا ما په خپل قدرت په لاسونو تیار کړی دی خو چې تاوي رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا نما هلاک نو دا انسان چې رب کائنات دا بخبل قدرت لاسونو باندې تیار کا هر یو سی باندې تګوري چې میډ ان چاینا میډ ان جاپان پلانی ملک جوړ انسان باندې دا لیبل نه لري دا رب کائنات خپل قدرت پر لاسونو تیار کړي نو څومره قیمتي لري و چې د عامه ماشينري لپاره هغه کتابچه ته پڑھاوي مسلمانا سارا قیمتی مشینری سارا سترګې بسنګ استعمالېږي سارا جبه بسنګ استعمالېږي سارا غوږونه بسنګ استعمالېږي سارا دل او دماغ بسنګ استعمالېږي سارا لاس او خپې بسنګ استعمالېږي دا غیر لپاره الله دا کتاب را لګلو دا کتاب را لګلو سترګو استعمال بسنګي سارا غوږونه استعمال د جبه د لاس خو د ټول مشینری هغه طریقه استعمال سره هغه کې رب مونږ ترا خوللې دا خپل قیمتي جسم مبه قیمت کوي اسنه چې هغه ماشين پشان چې بغیر د هغه هدایاتو نه استعمال شي د کباړي دکان کې په پل کرا ګرځولې ماشومان چې کم دي هغه لار کوسو کې راخورې اسنه سباورې سارا قیمتي جسم چې کم دي دا په قبر کې را پرېښو د هغه ګرزونو د لاندې نه نشي د هغه گزارونو د لاندې نه نشي اسنه چې سارا قیمتي جسم د قیامت پرس باندې هغه د جهنم د اور ایندھن چرته ونه ګرځي دا قیمتي جسم مبه قیمت کوا نه ان شاء الله قران به عزت کو د ماشومان چې ختمونه وکړل دیو بر قران عالمان جوړو الله مقیرا کړی دي پرې حاضر محفل کې داسې څوک نشته موږ د بوډاګان نه کله تاسو وګو چې روزه خلکو قران راغسي ته تلاوت نه کوي او ایمان نه ویلې ولې نه ویلې اعظم وخت او پی ډی سی والله لري وبخي او افغانستان ته ختمونه لته یو شپه ویل ته ختمه څوک نه ونه ولتا غدا ویلې شي چې نن د خول د قران مونږ ته څوک نه نن درې وی پن کې د لاندینا تا د کوم دی قران هم هغه د استاد خوې شي نن درې وی پن کې د لاندینا تا ته حدیث هم خوې شي تا د فقه هم خوې شي تا د ټول فنون خوې شي دا دینی مدرسې د خدای رحمت ته کله په خدای قسم تاریخ وګوري تاریخ به اختیار بستاس راسله چې کم دی له خو په ځای باندې ویني توي کی چې راکم قران نن ستا بچي ستا کور مخې ته په مدرسه کې وي نن چې راکم استاد ستاره بچی ته مخ کې ناشته پرې استاد پسې خلکو سترګې شمګوري شیخ خلاصي استاد نه دی مونډلې پراسي مدرسې پسې هغه طلبه د علم شوقین خلک ګرځېدلې د دنیا ګټونه ګشکړي دي خلاصي استاد ورته نه ملو شي تاریخ وګوري امام بخاری تاریخ وګورا د محدثینو تاریخ وګورا نن د هغه محدث داغه تاریخ وګورا چې هغه یو حدیث پسې روان شو ما په یو حدیث پسې په میاشتو سفر وکړ خوش سپیره بیابانونه برالل ما بسره مېره په یو حدیث پسې قطع کړې چا وی پلانې چې یو کس ته یو حدیث ورته یاد دی زما پاغه پسې روان شوم زما سره به او به ختم شوي خوش سپیره علاقه به سره مېره به زبر تندر لا سره غرزیدم چې زما به بالکل 100% دا یقین راغی چې د تندر لا سمرم ما به واړه بول په لوخه کې وکړل هغه به مې وسکړل د خپل سر د بچاو لپاره ځان به مې د محمد رسول الله حدیث ورسو هغه مې راوړ اسینه د قیامت پر ورځ باندې هغه محدث څنګه استاد ګریوان تلاس راوچي چې ما خپل واړه بول یو پیر نوس کلی هغه محدث وای 15 پیری داسې شي چې ما واړه بول خپل سکلی دي ځان میرا مرګ نه بچ کړی حدیث ته میزان رسولې مال پیغمبر علی السلام حدیث د دنیا له ګټون نه راول کړو یو کتاب ته میخې جوړیو د یو پنکې د لاندې نه تا دا کتاب پڑھاوې دا تعالی چل سشو چې تدری عالم نه ترې دي تعالی چل سشو
چې ته د دې مدرسې نه ترې دی تاله چل څه شو ستا سره کم یو عذر و چې تا خپل بچی له دیو نه داسې پټ ساتلی و تا خپل بچی دیو ته نه و نږدې کړی انشاءالله دا قرآن به هم زده کوو پر خپلو بچو خپله هم انشاءالله دا حدیث به هم زده کوو پر خپلو بچو باندې خپله هم او انشاءالله دا کومې دیني مدرسې چې د الله د طرفه یو خصوصي نعمت دی انشاءالله دا دیني مدرسې به دا به د خپل ایمان د بقا لپاره اسباب چې کوم دی نو ګڼو بلکې دا به د خپل سر د بقا اسباب چې کوم دی نو دا ګڼو کله کله زه بازار ته داسې ورشم وګورم ربه دکاندار له ورځې اب له ورځ مې یو ملګري سره خبره کوله هغه فریاد کوي پلانې کس را سره دوکه وکړه ما یې ساریان دیته یم زه د چا سره زندګۍ کې را سره قرض و معاملات نه ساتم او نور معاملات ډېر پاک ساتم چا سره معاملات بالکل زما څوک دا ونه وایي چې را پلاني مفتي صاحب اناسې منبر باندې چوتېږي لږې موږ سره دا معامله راغله ډېر احتیاط کوم بهتر څه احتیاط کوم تر دې پورې دکان ته زه را طالبان اکثر سودا لپاره لیږم دکاندار ته مخامخ کېږم هم نه ما ملګري ته یې چې زما سره کم از کم چا دوکې نه کولې ما پلانې کار مې کړی او دا پلانې کس ښه ناست او ما ته زما مرید زان ښکاره کوي ګورې او داسې ښکاره کوي چې ستا سره ډېر مینه ده دومره تاوان یې راکړه پلاني صاحب کې دا دوکې راکړه دا دوکې راکړه دا دوکې راکړه ما کم از کم چې زما سره چا دوکې نه کولې خو پته ولګېده دنیا دې حد ته رسېدلې ده چې د هر یو انسان دننه را نفس داسې ګرځېدلی دی چې دا شریر دی حریص دی دې دنیا ته ته وګورې څوک هم نه معاف کوي د انسان د ذهن ته یو خبر راشي چې ربه دا نظام بیا ولې برقرار دی دا دنیا بیا ولې مخ په وړاندې روانه ده دا تمام نظام چې تا د انور د سپوږمۍ د شپې د ورځې قایم کړی هغه اوس هم چلیږي دا عذاب ستا تر اوسه پورې ولې نه راغلی خو چې کله دا مدرسې ویلې دا پټکي ویلې دا علما ویلې دا طلبا معصومان ویلې د معاشرې نه ناخبره د معاشرې نه ناخبره په هر څه کېږي غریب چې کوم دی راغلی د الله کلام ته زندگی وقف کړې ده د انسان پر غوږونو باندې رب کائنات د طرفه بزبان حال یو आवाज راشي انسان استا دا غي اعتراض جواب دا ماشوم دی نه ان شاء الله خپل مدرسې دا بل خپل سر د بقا اسباب غنو د مدرسو سره به ان شاء الله تعاون کوو او الحمدلله ثم الحمدلله چې کوم یو مدرسې ته زور زما د استاد په خله باندې یو فریاد دی یو فریاد دی وای دعا کې ودا دعا وغواړي زمون دا مدرسې په مونږ تنگ شوی د طالبان ډیر دی او زه کم دی چې الله مدرسې له وجود ورکی الحمدلله زړه ته سرور ورسی زړه ته سکون ورسی چې رب یو طرف ته که خلق ستا باغیان دي یو طرف ته کوم دی خلق سازاب ته کل عام دعوت درکې نبل طرف ته د استاد په خله باندې دا فریاد دی وای مدرسه چې کوم دی تنگ شوی را اور قاری صاحب سره ناسوما هم دی هم دغه فریاد کو ماشومان ډیر شوی دي هغه زم تنگ دی دام سه تنگ دی او محفل کې چې کوم دی دعا کې به وغواړي چې خدای پاک مولې او کولاو سیرا کې او پاغه باندې چې کوم دی درې ماشومان د پاره او دینی درسګاه جوړ کو او دا غره ناممکن خبر هم نه راخه دا ډیر آسان او ډیر ممکن ده حضرت عبداللہ ابن زید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی عبداللہ ابن زید ناس ته یو محفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجاو کړی مشوره کیږي چې تاسو تنشیخونه کړه مشوره کیږي مشوره پرې کې چې الله منزله خو فرض کړ خو دې مزله خلق را غونډو څنګه چاوي اور ببلو لګي بچوتیږي خلق باغین خلق برازي چاوي یو ناقور یو سرنه غونته پیدا کو هغه رسول الله مبارک پر ټولو باندې رد کو مختلف اگر رائے رالل خو بیا هم د خلکو یو فکر پیدا شي دا تبلیغي اثرات چوي فکر کوي د فکر له الله یو وجود ور کوي یو فکر پیدا شو مجلس برخاش اس پتاونه لګیرا چې دې لپاره مونږ خلک څنګه راغون عبدالله بن زید رضی الله تعالی سحر راغی الله فکر کې صحابه ذکرل فکر کې مجلس ختم شو الله چې کوم دی عبدالله بن زید هغه ته خوب کې خو یو کس راغی ورسره یو ناقور دی لاس یو سرنه وغیرہ نیولې ما ورته ما باندې نه راخر سوي ته پیسګه ما لا منګه غغو خلک په مزدر غونډو ما ته پدې سګه خلک په مزدر غونډې تا ته سالفاز ونه خیمه زبردست الفاظ ما وخه کنه دیوال ته وخت الله اکبر بانګي وی ما کړه واقعي زبردست الفاظ دي او بیا وخت اقامت وکا
خوب کې دا ولیدل سحر راغی رسول الله مبارک ته مسله الله حل کړه ما ته خوب کې وسړی د الفاظ کولو رسول الله مبارک زبردست الفاظ پرې کې یو صحابي راځي یا رسول الله ما هم دا خوب لیدلو صحابه فکر وکړه الله وجود ورکړه دا منستر پاره د خلکو را غونډولو لپاره چې کوم دی اذان مقرر شو نه دا خبره ناممکنه هم نه لګوري ښا تاسو سوچ وکړئ د دې محلي خلک د دې معاشره خلک سوچ وکړئ فکر وکړئ مشوره وکړئ او بیا د سوچ له به ان شاء الله الله وجود ورکړي دی علاقه باندې به ان شاء الله د مدرسې وجود الله چې کوم دی نو خامخا قایمي خو موږ او تاسو سوچ نه کړي الله وجود نه ورکړي انسان چې کله کوشش کوي الله دره کوشش چې کوم دی نو کامیابی نو ان شاء الله دا مشران دا کوشش وکړي مشوره وکړي او خصوصا زموږ د تبلیغي مرګري ګوري تبلیغي مرګري دا کې نه مشوره وکړي سوچ وکړي دا ډېر مخلص طبقه ده چې سوچ وکړي الله غیله وجود ورکړي دا ډېر مولوي صاحب سره کې نه مشوره وکړي او بار بار مشورې قایموي دویم هفته باندې میاشت کې پیرا او په دغه موضوع باندې باس کوي ان شاء الله الله بدیل چې کم دین وجود ورکړي نو ان شاء الله دا علما دا بم د سر تاجونه غړو دا دیني مدرسې بم د خپل زندګۍ د بقا د خپل ایمان د بقا چې کم دین اسباب غړو او ان شاء الله هغه عظیم کلام چې نن دې بچو سر تور ورسو ان شاء الله هغه به استکو عملی تور چې کم دین خپل زندګۍ کې به عملی راوړو الله دې د قرآن زمون په زندګۍ کې هم عملی راولي الله دې زمون پر ملک هم عملی راولي الله دې پوره دنیا کې د قرآن نظام چې کم دین عملی کی الله دې د دنیا د قرآن او د حدیث په علوم سره منوره وګرځي الله تعالی دې پر یو څو خبر مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین